بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دا سورة انبیاء دی فارا ولسمه ده، سورت دی یوستم دی، آیات دی څلور دیرش پنځه دیرش. خو نن سبا اسلام زخمی دی، ټوټې ټوټې دی ټولو خلکو. کاغه د دیوبندیانو په نامه دي، که د بریلیانو په نامه دي، که د پنجپیریانو دي، که د سلفیانو دي، که د عثمانیانو دي، که د کپټنیانو دي، که د جماعت مسلمین والا دي، که دغه نقشبندیه او سروردیه او قادریه او چستیه، تقریبا 600 ډلې په اسلام کې. اوس بیا بعضې خلک وایي دا حیاتیان دي، دا مماتیان دي. خو دغه خلکو د الله په قرآن باندې نه هغه ایمان راوړي نه هغه ایمان راوړي. دلته وایي آمنت بالله و ملائکته و کتبه، زما د الله پر قرآن ایمان دی، د الله پر کتابونو ایمان دی. نو دا ستا ایمان څنګه ایمان دی؟ قادیانی کافر بولي چې هغه د ختم نبوت دعوه کړې ده، د یوه آیات انکار دي، ته د 100 آیاتو انکار یې. ته وایه نبي د مدینې په قبر کې ژوندی، نو تر تا غټ کافر لعنتي تر قادیانیانو سخته کافر یم. که ستا د الله پر قرآن ایمان یې، دغه سوره انبیا کې څو ځای راغلي دي چې ای نبي ستاسو مخکې څه شیان بیا راغلي، هغه ستا په شان انسانانو خوراک یې کوي، آیا دوی به همیشه وي؟ که ته مړ شې نو دوی به همیشه وي. ستا نه مخکې څه شیان بیا راغلي دي، پر هغو مرګ راغلی. نو زما ورونو چې څه شیان بیا دي، هغه انسانان وو، د آدم په اولاد کې وو، پر هغو مرګ راغلی، مړو سو، د هغو ارواحان په جنت کې دي او د دې بدنونه خاورې سوي دي. که هغه انبیا دي، که شهدا دي، که مسلمانان دي، که کافران دي، که منافقان، ټوله چې دي هغه خاورې سوي. نو زما ورونو د الله نه وویرېږئ، پر ځان رحم وکړه. که ته وایې انعمتو، یو پیش غلط کې کافر انعمت، وګوره یو زور دی، یعنی پیش و زور دی، زبر چې ورته وایي، په یوه دغه سره ته کافر کېږي. دلته ته د 100 آیاتو څخه ته انکار یې. الله وایي وما جعلنا، موږ نه دي پیدا کړي، موږ نه دي جوړ کړي، موږ نه دي پیدا کړي لبشر، یو بشر لره، یو انسان لره. ای پیغمبر علیه السلام، ای محمد صلی الله علیه وسلم، من قبلک مخکې د تانا. په قرآن کې د 50 انبیاو ذکر دی، نور تعداد الله ته معلوم دی. هغه یو موضوعي روایت وایي 1,04,000 کم زیات انبیا، هغه موضوعي روایت دی. الله قرآن کې وایي چې ای نبی، د انبیاو تعداد ما ته معلوم دی، تا ته علم نشته، هغه علم ما تا ته نه دی درکړی. الله وایي ما جعلنا لبشر، ستا نه مخکې موږ هېڅ یو انسان لره، یو بشر لره، من قبلک الخلد، د همیشهګرۍ دپاره موږ ژوند نه دی ورکړی. پر ده به مرګ راځي، د ده بدن به خاورې کېږي، بیا په قیامت باندې به دغه بدن راژوندی کېږي، دغه بدن به الله جوړوي، روح به په ننوځي. اپا امت
پس که چیرې ته مړ سې پیغمبر علیه السلام نو فهم الخالدون نو څه دوی به همیشه په دې دنیا کې اوسېږي. ای نبي ته انسان یې بشر یې پر تا مرګ راغلی پر تا مرګ راځي ته به مړ سې نو دا ابوجهل اتباع او شیبه به دا همیشه یې نه 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 ته هم انسان یې پر تا به هم په آینده زمانه کې مرګ راځي. پر دوی باندې هغه دوی راغلی مردار شو په جنګ بدر کې. الا کل نفس و هر نفس لره و هر ژوندي شي لره ذایقة الموت دوی به ګوري خوند د مرګ. الله وایي ټوله ژوندي شیان به د مرګ خوند ګوري ټوله به خاورې کېږي. ایا دغه آیاتان اوس مسلمانان دي که کافران؟ دا کافران دي چې دې ته څوک کافر نه وي هغه کافر دی. که څوک وایي د انبیاو بدنونه نه دي خارج شوي دا کفار دي مشرکان دي د الله صفت یې ورکړی دي. الله وایي ونبلوکم موږ ستاسو ازمایش کوو بشر په کفر سره په شرک سره په غلا او په زنا سره. الله وایي ما دوې لارې پیدا کړي دي د خیر او د شر. انبیا مې د راستولي دي هغو ته د خیر او د شر لارې ښولي دي. والخیر خیر اسلام دی خیر ایمان دی خیر د نبی په لار کې ده. خیر دا دی چې الله قرآن ومنې مرګ رالی نبی انسانو نبی مړ سلو نبی ته منځ ورکوي او د نبی بیبیانې دا پر امت آرامي وي. که آرامي نه وای مندې نه وای خامخا به چا نکاح کولی. خو الله قرآن کې وایي چې ای نبی ستا بیبیانې د امت مندې دي نو منده که مور چې ځوانه پاته شي که سپین سرې پاته و زوی ته نکاح آرامه ده. دیوبندیان لعنتیان وایي دغه د نبي بیبیانې ولې آرامې دي بریالان چې نبي د مدینې په قبر کې ژوندی دی په دې وجه ای د مشرک زامنو ای کفارو سره عذاب وګوره الله دا د نبي بیبیانې د امت مندې دي. الله وایي فتنه دا فتنه ده د خیر لار خوښوي که د خیر که د شر د خوښوي. خیر اسلام دی قرآن دی د نبی طریقه ده. شر چې دی کفر دی شرک دی بدعت دی منافقت دی. الله وایي و فتنه دا یو ازمایش دی به طور ماجت نړۍ کې آبادوي د ماجت انګور دی وکښې بې ایمانه ستا اسلام کمه دی. ته پر مسجد باندې نوم لیکې د توحید ټرست ته فرقه پرست دی بیا دا مسجد نه دی بیا دا عبادت خانه ده د کپټنیانو. الله ویلی نو موږ ته ترجعون ستاسو راګرځېدل دي په قیامت باندې به راکښېنو بیا به ماله راسئ زه به سوال و جواب سره کوم. په دغه سوره انبیا کې وګوره آیات اتم دی. الله وایي وما جعلناهم نه دي موږ پیدا کړي دغه انبیا جسدن یو دا رقم بدنو والا د نور نه دي بشر دي د خاورې پیدا دي د آدم په اولاد کې. الله لا یاکلون الطعام چې دوی دي نه خوري خوراک دوی دي نه خوري ډوډۍ نه دي چې اوبه. الله وایي نه دغه انبیا اصلي په شان انسانان دي خوراک به کوي ودونه به کوي پر دوی به مرګ راځي. وما کانو نه دي دا ټول انبیا آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله څه انبیا دي دا بندگان دي پر دوی مرګ رالی دوی مړه سلو. الله وما کانو خالدین نه دي همیشه پاتې کېدونکي په دې دنیا کې. دغه رقم سوره الکهف وګوره 14مه سپاره 18 سورت آیات 110 دی. الله نبی ته وایي ای نبی خلکو ته اعلان وکړه چې خلک بیا په شک کې نشي پاته چې نبی نور و نبی له مرګ نه راځي او نبی د مدینې په قبر کې نه دی. نه دا چې د کفر ده څوک یې مني نه مني که د الله پر قرآن ایمان ولري نو قل اعلان وکړئ پیغمبره قل ووایه اعلان وکړه خلکو ته
انما بشک انا زچم بشر یو انسانم مثلکم ستی پشان انسانم داغه رقم په سوره العمران کی څلورمه پاره ده دریم سورت آیات یوسل څلور علاوه دا سورت راواخه 144 نمبر آیات وما محمد ندی محمد علیہ السلام اللہ ندی دا پیغمبر دی وما محمد ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا خو بیا دی رسول یو رسول دی یو انسان دی قد په دې سره خلت تیر سوي دي من قبل مخکې تر دغه محمد صلی الله علیه وسلم او رسول نور پیغمبران د آدم سے ونیسه تر عیسی علیه السلام پورې بیا تر دې پورې الله وایي وګوره اوس چې څوک وایي زه آیاتي یم دا سپا کافر دی دی وایي چې د نبي بدن نه خاورې کېږي دا سپا کافر مشرک دی ولې اپا امات پس که چیرې ته په خپله سې مړ قدرتي طور تاله مرګ راشي او قتله یا تا شهید کی په جهاد کې چې خلک مړ کی پر کور دي مړ کی الا یا په خپله مړ سې چې څوک مړ کی شهید سې الا انقلبتم تاسو به د دینه اوړئ او مرتد کېږئ به علی عقابکم پر خپلو پوندو باندې اسلام پرېږدئ کفر لځئ دغه کپټنیان دا جاهله دي چې د دوی بېدیني ته پرېږدئ تابول مرتد دوی په خپله مرتدین دي دوی په خپله کافران دي ته به د ده بېدیني پرېږدې دی وایي دا مرتد دی مرتد هغه ته وایي چې د الله قرآن و نبی سے انکار وکړي یهودي سے نصرانی سے مجوسی سے هندو سے دغه ته وایي مرتد ومن هغه څوک ینقلب چې دی واوښتي علی عقابې پر خپلو پوندو باندې فلن یضر الله هرګز به تاوان نه ورسي الله له شان هېڅ شي ای کافره که ته نبي ژوندی بولې نور یې بولې او بیبیانې دا ته په دا قبر کې ورسره پیښه یې تر تا غټ کافر لعنتي نسته الله لره تاوان نه رسېږي تاوان دې ځان ته ورسوي وسیجزي الله ژر دی چې الله به بدله ورکړي الشاکرین په هغه خلکو ته چې هغه شکر او کولو والا دي وما کان ندي لنفس یو انسان ان تموت چې هغه دې مړ شي الا خو بیا مرګ راځي باذن الله په حکم د الله که مرګ وایي زه به د جمعې په ورځ باندې دغه کافرانو لعنتیانو منافقان چې ماجد بېعزتي کوي دا داود شریف زه به مړ وایم هغه بیلچې چې ما خوړلي او دوی خوړلي دي خامخا به یو کې په دوی کې به مرداري دوی خو الله نه کوي مردار زه به پر دغه مسجد باندې شهیدم خو الله نه کوم شهید الله وایي وما کان لنفس نسته یو نفس لره یو سړی انسان ان تموت چې دی دې مړ شي الا که بیا مرګ راځي مړ کېږي باذن الله په حکم د الله کتابا دا لیک دی مؤجل په مقرره وخت باندې ومن هر هغه څوک یرید چې دی غواړي ثواب دنیا ثواب د دې دنیا نوتي مینه موږ به ورکړو دې دنیا دی دا بدله غواړي ماجد کې دوکانونه جوړوي دی دا غواړي دا لار غټه کې دی غواړي د انګور برباد دا خو جادو جبار مړ کی شهید کی تا دا پیدا واخصله الله وی په آخرت کې دي نسته مگر ور کافر ظالمه چې مسجد کښېښول سلو بیا د چا پلار ته اختیار نه شي چې هغه وقفي مځکه هغه مسجد چې د الله کور بیا څوک وران کي یا د دنیا مفاد کې هغه ملا ته جایز نشي د الله په کور په پیسو منظور کی یا په پیسو سبق وای دا لعنتي ملا دی الله وی ومن هغه څوک یرید چې د اراده لري غواړي ثواب الاخر ثواب د آخرت مسجد یې جوړ کړی د الله دپاره علم یې کړی دپاره د الله دپاره نؤتیه الله موږ به ورکړو منها په دې دنیا کې
د ده د عمله څخه علم دې کړی دی ساه دې کښلی دی الله منها د دې نه وسنجزي الشاکرین ژر دي چې موږ به بدله ورکړو هغه چا ته چې هغه شکر ایستونکي نو اوس وروره نبي انسان یې مرګ پر راغلی څوک چې نه مني د دغه ډېر ایتونه به قرآن ډېر دي خو اوس وخت نشته زما موبایل کوچنی دی غټ بیانونه نه کې راځي 10 منټه 15 منټه بیان راځي که دا ځای وای ما به ډېر غټ نصیحت پر کړی ټول ایتونه دا عقیده مه ساته چې نبي ژوندی دی دا عقیده مه ساته چې نبي خاورې سوی دی دا عقیده مه ساته چې برته رو راځي دا عقیده مه ساته چې دا مړي اوري پر دا بله خوا راوړي دا نسته که مسلمان ورو یې په جنت کې ده که کافر لعنتي منافق د ده رو په جهنم کې ده و آخر دعوانا ان الحمدلله